په افغانستان کې په 13مه سنچرۍ کې احمد شاه ابدالي، احمد شاه دراني، احمد شاه بابا دراني سلطنت قائم کړی. خو په کال 1919 کې افغانستان د برتانیې نه یا د انګریزانو نه ازادي ترلاسه کړله. افغانستان تر اوسه پورې 115 کاله مکمل شو چې د انګریزانو نه ازادي ترلاسه کړې ده. زما طرف نه د پاکستان د ټول د پښتنو طرف نه افغانستان ته 115مه کلیزه ډېر زیاته مبارک شه. افغانستان په تاریخ باندې مختصر شان خبره کوي چې افغانستان کې کومې ژبې ویل کېږي، د افغانستان د ټول نه غټ ښارونه کم دي او افغانستان کې کم قومونه آباد دي. د سره د افغانستان ملي ژبه کومه یو ده. افغانستان د انګریزانو نه په 19 اگست کال 1919 کې آزاد شوی. په دې کې مین کردار چې چا ادا کړی هغه امان الله خان، احمد شاه ابدالي، محمد واضح خان، محمد نظامی وغیرہ په دې کې اهم کردار ادا کړی. 13 کال چې د افغانستان په تاریخ کې ما ویډیو جوړ کړی په هغه کې ما ویل چې د افغانستان دوه ملي ژبې دي. ځکه چې ما دا انفارمیشن د چانه حاصل کړو هغه ما تاسو سره شریک کړی. خو بیا په کمنټ کې زیاتره خلکو ویل چې نه صرف او صرف پښتو د افغانستان ملي ژبه ده. نه علاوه په افغانستان کې چې کومه مشهوري ژبې ویل کېږي په هغه کې په اول نمبر پښتو ده، بیا په دویم نمبر فارسی ده، ازبکی ده، تاجک، هزاره وغیرہ دي. کومې ژبې چې پاتې شوي د هغې دپاره بخښنه. د افغانستان ملي سرود یا ملي نغمه عبدالباری جهانی صاحب ویلې ده. افغانستان ته افغانستان نوم چا ورکړی او د افغانستان د نوم معنی څه ده؟ دا خاص واضحه خبره نه ده، خو په 14مه صدۍ کې د مغول بادشاه بابر دیو ته د کابلستان نوم ورکړی. افغانستان لفظ د دوو ټکو نه جوړ دی، افغان او ستان. تیر ځل ما په ویډیو کې ویلي چې دا د فارسۍ نه راوتلی لفظ دی، خو ډېرو افغانانو ملګرو ماته په کمنټ کې ویل چې نه دا د فارسۍ لفظ نه دی بلکې دا د پښتو لفظ دی. افغانستان د دوو ټکو نه جوړ دی، افغان او ستان. افغان مطلب د افغانستان دغه خلک دي او ستان مطلب دغه ځای، مطلب د افغانانو ځای یا د افغانانو ځمکه. د افغانستان کیپټل یا دارالخلافه کابل دی. نه علاوه په افغانستان کې ټاپ 10 کم ښارونه دي یا صوبې دي یا ولایتونه دي. ټول نه په اول نمبر کابل جان، قندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، کندوز، غزنی، لوګار او هلمند وغیرہ دي. بقایا چې د ښار نوم زمانه پاتې شوی د هغې لپاره معذرت. افغانستان په تاریخ باندې چې زه ډېره زیاته خبره وکړم نو د افغانستان تاریخ به چېرته ختم نشي، ځکه چې د افغانستان یو لوی تاریخ دی. افغانستان د پښتنو وطن دی او د پښتنو تاریخ ډېر د پخوانه شروع شوی دی. افغانستان په حوالې سره که تاسو چېرته نور څه معلومات لرئ هغه راسره هم کمنټ کې شامل کړئ. افغانستان په دې تاریخ کې که زمانه څه غلطي شوي هغه دپاره خو ډېر زیاته بخښنه، خو تاریخ به راته تاسو په کمنټ کې درست کوئ. د دې نه علاوه د افغانستان په تاریخ کې که نورو کومو ځوانانو کومو پښتنو قرباني ورکړي هغه به راسره تاسو هم کمنټ کې شاملوئ. یو ځل بیا زما طرف نه د افغانستان پښتنو ته 115مه کلیزه ډېر زیاته مبارک شه. الله دې وکړي چې په افغانستان کې او سره زمونږ په پاکستان په دې پښتونخوا کې هم امن راشي. پښتانه چې چېرته هم یې ښاد او آباد او بریالي دي اوسي. ملاویږو نوي ویډیو کې تر هغه د مال راکړې اجازت د الله په امان.